یو کتاب دی دا اغی نم دی جذب القلوب الى دیار المحبوب. یعنی دا کتاب نم دی کتاب والی چیز دا خلق زرنا را رکاگما دا حضور علیہ السلام چوکٹ تا. دا نم دی جذب القلوب الى دیار المحبوب. اور چالی گلائے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 1052 ہجری تقریباً 400 وکالا مخ کی تیر دے. دیر خستہ کتاب اصل کتاب دے پا فارسی کی فارسی پا بیا اردو شوئے دے ترجمہ یا شوئے دا خبر وارے صاحبانو اور خود داد برا کوئی خواہ چخوان درکا خگورے دے مبارک فرمائی چی یو صالح انسانو نبی علیہ السلام کمال تا گورے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرمائی چی یو صالح انسانو نیک انسانو پا اغباندی دیر غریبو دیر غریب اکثر صلحاء فقرائی غریبانانی ذکر چی اغا تارکو دنیای خدایت درک بعضی پکے دا سلیمان علیہ السلام مبارک گوندے بادشاہیم کا دا سے خبر ندا ویچی اغا 3000 درہم اغا قرضدار شو 3000 درہم. دیر پریشان دے دیر زیاد غریب. دا کس چی چاور تا قرض دے دا کس را گئی او اغا صاحب تا وی چی ما اغا 3000 دینار چیز ما قرض دیتا تا اغا مالا راکڑا دور تا دیر عذر معذرت بیا بشی نشترا سرا فلان فلان دیری خبری اور تو اکٹ اگا چچا قرضو اگا لاغ قاضی لا عدالت لا اور پا دغی انسان باندے دا سنگا چی موتا پا دا عدالت کی پاگے باندے FIR یا صدا سے رٹ لکائی چشے اکڑو نو قاضی دا قص اغوختا اور توائی چی یو میاس ٹیم دیستا سرا پا یو میاس ٹیم کے بعد تدل تبیا رازی یا بورتا پیسے حوالہ کی او یو بستا دا پارا قید او حوالات کی جیل تکے گے با او دے غریب پخبلبانے صالح سڑا او دیر فقیرو دے سشے شو دے مبارک فرمائی چی ذکور درالما دیر غمونا خام آخه انسان دا قرضم دیر بد شایدی دیر پریشان ہو ما چی خدای پاکا ما سر خوشتانا بدی کی خوشک نشتا لس میاشتی چی زر میاشتی تیری شی ما سر خو نشتا میاش خود آسم نشتا ظاہری سبکاؤں بس دے مبارک فرمائی چی دلتا دا حدیث را ترایات شو اس گو رہا تاستا ما دیر احادیث سوی خود تاستا نے ایک شی بیا ویچے حدیث را تیرائی او حدیث ورطا ترمیزی والا ریات شو ویچے محبوب علیہ السلام مبارک فرمائی ویچے چاچے دزما ذکر ہوکا درود شریف کنا دیر یہوی آغا الفاظ ویچے اذن تقفا ہمکا ویغفر لکا زنبکا نبی علیہ السلام فرمائی قسم دا ازما دا ذکر بددغی انسان ہر تکلیف دا پارا کافش بس کو دنیا تکلیفیم اب ختم شیو دا آخرت تکلیفیم اب ختم شی دا حدیث تی دا حدیث را ترایات شو مبارک فرمائی جب بس کور کے کین اسلام شروع شما اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد مرتب محبوب بس مکہ یادی او عرش نبدستا دا پیسو انتظام اللہ نکا دا سکی دی نشی بس شروع دی خدای پاک تخبل محبوب یادی کنا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 دن یا مسلسل دا حضور مبارک تذکرہ اکڑا یاد یو پو اویشتم اشپا باندے شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکلی چی دغی صاحب لا پو خوب کے دوار و جہان و سردار را گئے زما استا غمخوار نبی چی استا عقیدہ وی چیز ما نا خبر دے نو بیا بکار کی گی چستا عقیدہ دانی چیز مانا نوے خبر نہ پتا سکی دیا نبی علیہ السلام مبارک چراغے دا صاحب فرمائی مرد صالح جماعتی ویچے پریشان ہے 3000 درہم دی اس غم چے مکڑے دا غمونو غمخوار ستا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک دا سکارو کا علی ابن عیسیٰ دا بادشاہ سر وزیرو دیر مالدارو لارشا علی ابن عیسیٰ تا لارشا ورطوا یا محبوب علیہ السلام را لے گلائے موزما طرف نا 3000 دینار آگے کس لورکڑا مبارک فرمائی چھ سحر را کینا استم پا ہواؤں چھ دا نبی علیہ السلام مبارک دیدار اوشو 3000 درہم بخبل کار گئی دیر خوشحال ہو
شاه عبدالحق محدث دهلوي لیکلی دی چې دا صاحب چې کله روان شو دا خبره واورئ اوس دا خبره ور نږدې کیږي کنه چې کله روان شو د ځان سره په زړه کې وی چې کما دغه وزیر ته وی چې زه محبوب علی السلام را لېږلی یم او هغه ماته وایي چې دلیل ما سره خو څه دلیل هم نشته چې زه هغه ته تصدیق لپاره خامخا انسان وایي چې څه دلیل څنګه بس مبارک فرمایي دا مرد صالح چې بیرته راتاو شو چې ما سره خو څه دلیل نشته چېرته د حضور مبارک په خلاف باندې داسې څه خبره ونه کړه بس بیرته ایثار شو الله نړمه دا مرد صالح فرمای اتیشتم شپه وا چې وده شمه بیا محبوب علیه السلام مبارک را لراغی دیدار یې راکړه راته فرمایي بچې ولې ایثار شوې ته خو نیمې لیارې نه بیرته را واپس شوې ولې ورته قربان تاسو خبره راته یاده وه خو په لیار کې مې په زړه کې دا خبره راله که علي ابن عیسی وزیر راته ووي چې په دې باندې دلیل پیش کا چې ته حضور مبارک را لېږلی یا رسول الله مبارکه ما سره خو دلیل نشته ما به څه ورته ویلی حضور مبارک ورته فرمایي چې ښه دې وکړه دا هم ښه خبره ده زه هرته نن دلیل هم ښایم د کمالونو ډک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بچې سبا ورشه علي ابن عیسی ته ما د طرف نه ورته ووایه چې محبوب را لېږلی یم ته لاړ شه هغې کس ته چې ماتې قرض دی 3000 دینار ته ورته ادا کړه که تا نه تپوس وکړه چې دلیل چې ته پیغمبر علیه السلام را لېږلی ورته ووایه چې محبوب علیه السلام مبارک فرمایي چې ته یو عمل کوي علي ابن عیسی هغې نه یو الله خبر دی یو تر کرامن کاتبین خبر دی یو تر تا محبوب علیه السلام خبر دی او هغه عمل دا دی چې ته په ما باندې د سبعي مونځ نه پس تر نور خاطه پورې 15000 کرتې درود پاک وایه اوس دلته یې خبره ارته کوم هر ځای کې یو نقطه یي صاحبانو چې دا 15000 کرتې علي ابن عیسی پر رسول الله باندې درود وی تا خدای خبرو که نو خبره کی ورته چې ورته وایي چې یو کرامن کاتبین خبر دی دینا یو الله خبر دی او یو چې څوک یادې ستا محبوب خبر دی بل چاته د دې عمل ستا پته نشته دا عمل ورته یاد کړه بس هغه به ومني چې دا خو صحیح خبره ده خو بس تا پیسې به خلاصي بس دا صاحب چې راکېناسته بیا هم ځان سره یي چې 3000 به خلاصې شي 2 کرتې د رسول الله مبارک دیدار وکړي بس چې روان شو علي ابن عیسی له ورغی ورته فرمایي قربان داسې مسله ده 2 ورځې پاتې دي په عدالت کې 3000 درهم قرضدار یم 2 کرتې مې رسول الله مبارک په خوب کې لیدلی راته فرمایي لاړ شه علي ابن عیسی ته ووایه محبوب علیه السلام فرمایي زما طرف نه 3000 دینار پلانکي انسان ته ادا کړه دا د محبوب حکم دی تا ته چې دا یې ورته ووي هغه ورته یې چې زه دا څنګه ومنم چې ته په رښتیا باندې رسول الله مبارک را لېږلی او هماغه خبره وه ورته فرمایي درته ووایم ووایه ورته فرمایي ستا یو عمل دی الله کرامن کاتبین او محبوب علیه السلام مبارک نه بل چاته پته نشته ایا راته وښوده چې هغې نه ورته وایه ولې ته هر څه به په رسول الله باندې سحر مونځ نه بعد نور خاطه پورې 15000 کرتې درود پاک نه وایي ویس بس چې دا خبرې ورته وکړه که نه ورته چې کېنه زه راځم ته کېنه چې لاړ یو تیلی یې راوړه تیلی ورته فرمایي دا 3000 واخله دا د ستا قرض دا 3000 واخله دا د ستا بچو خرچه او دا 3000 واخله دا د ستا کاروبار دپاره 9000 او خدای پاک حاضر او ناظر دی الله ګواه کوم چې کلم ستا حاجت او خدمت پاتې شي علي ابن عیسی ته به راځي د ستا حاجت تر مرګ پورې ژوند پورې زه به یې پوره کوم ورته دې ته مینه وایي کمال ته فکر دی 9000 هغه هم حیران دی دا فقیر انسان ته چې کله کله د سوچ نه زیاته ملو شي هغه هم حیراني 9000 درهم ډېر خوشحاله دی راغی 2 ورځې بعد 3000 3000 بچوله ورکړه 3000 کېښوده 3000 راواخیسته په 29 تاریخ باندې عدالت لراغی دا چا چې ورته قرض دی دته اول نه پته وه چې ادا کولی خو یې نشي غریب دی جیل له به ځي تنده یې ورته راچولی دی کله چې ودرېده قاضي راغی ورته وایي چې ها پیسې ورته فرمایي قاضي صاحب دا والا دا 3000 درهم دی دا والا دا وله ورکه
قاضي سے حیران شو چې 3000 درهم دغه انسان کوم ځای نه راوړل دا خو ډیر مال دی ډیرې پیسې دي ورته وایي چې نه غلا ده کړې ډاکه ده کړې چا نه ده بتخوري چې ورته څه شی خو ده کړی دی دا خو تا سره نشته او ورته فرمایي ما یو شی هم نه کړی به دا پیسې دي والا خبره ختمه قاضي ورته وایي نه ما ته به مکمل حل وایي دا ما ته پته چې دا پیسې ستا سره نشته کوم ځای نه رالې ټوله قصه یې ورته وکړه مکمل چې قاضي صاحب واورېده قاضي صاحب څه ورته فرمایي چې ولې دا ټول برکتونه به ځان له صرف وزیر اخلي زه بې نه اخلم زه ستا طرف نه 3000 دینار ورته فرمایي زه ادا کوم 3000 دینار چا ومنله قاضي صاحب ومنل دا به زه ادا چې محبوب علیه السلام ویلي زه به ادا کوم ستا د طرف هلته هغه مخامخ چې کوم چا د قرض دی هغه ولاړ دی ورته فرمایي قاضي صاحب دا برکتونه به صرف تا اخلي علی ابن عیسی به اخلي ولې زما خوږ پیغمبر نه دی قاضي صاحب ته واوسه چې د حضور مبارک د خاطره دغه انسان ته ما 3000 درهم معاف کړي دي ورته یا رسول یا رسول دیم حیران شو چې خدای پاک ته څه ترتیب را سره روان دی 9000 ام پاتې شو 3000 قاضي ورته فرمایي قاضي چې ما زړه نه ایستلي ایم ولا ورکړه هغه مرته معاف کړه د مبارک فرمایي چې زه چې کور ته رالم دومره کمال دی د نبی علیه السلام د ذکر دومره کمال دومره خوشحالم چې 2 پیره رسول الله دیدار وکړه قرض مم خلاص شو 12000 دینار مم مبارک فرمایي کور ته راغلو دا ارث می وشو دا کمال چاو شاه عبدالحق محدث دهلوی فرمای چې کمال لا د رسول الله مبارک د یاد او د تذکره او ته خدای پاک ته یاد کړه صحیح اور ته یاد کړه رب نه سپی وغاړه قسم دی چې دا خو دنیا ده چې دنیا هم درکاو آخرت او جنت هم الله جل جلاله